السلام علیکم. یو څو ورځې مخکې په ملکنډ یونیورسټۍ د یو طالب علم سره یو ډیره افسوسناک واقعه شوې وه او هغه طالب علم بیا په اکسیډنټ کې وفات شو. نو هغې باندې ډیر احتجاجونه ما وی چې درته ووایم چې د هغې پس منظر سو او د طالب علم څه وجوهات وو چې دومره ټینشن کې لاړو او دا واقع وشوه. په ملاکنډ یونیورسټۍ کې د جرنالیزم د شپږم سمستر یو سټوډنټ و، طالب علم و، د هغه نوم موسی خان او د اپر دیر د بیبیاوړ علاقې سره د تعلق و. د په سټوډنټ یونین کې نظریاتي تور د عوامي نیشنل پارټۍ د سټوډنټانو تنظیم چې کوم دی د هلکانو پښتون سټوډنټ فیډریشن د هغې سره یې تعلق و. واقعه چې کوم د هغه دوستان وایي داسې چل شوی و. په دې یونیورسټیانو کې د مختلف علاقو خپل خپل سوسایټیانې وایي د شانګلا سوسایټي یو غونډه وه، هلکان ناسو او هغې کې ورسره دیم ناسو. نو په دغې دوران د دوی سره خواته یو رباب ناس پروت و. په دې کې چیف پراکټر راغلی دی او دوی ته ویلي چې رباب مه غږوئ. نو هغه ورته چې جی پروت دی مونږ یې نه غږو، خو هغه بیا سیکیورټي والا ته وایي چې راشئ دا رباب دی یوسئ. دغه مسله وشوه، بیا دوی پې ورسره لږ توتو میمې وشو. بیا سیکیورټي والا په خوا کې هلکان وایي چې موږ سره دې ثبوتونه شته چې پراکټر دته کنځل وکړه او څه لاس یې ور واچو. دغې نه خبره ورانه شوه. ته بیا پریشاني جوړه شوه، هلکانو لږ احتجاج وکړو. نو چې پرووسټ افیس ته لاړه دوی او وی چې یاره دا مسله دومره غټه د چیف پراکټر د لاسه وشوه. نو پرووسټ د دوی خبره واورېده، کم چې هلکان وایي د هغوی بیانونه دي د هغې مطابق درته زه دا خبره کوم. او بیا هغوی دا ووایي چې یاره موږ د افیس نه راووتو نو ده ته شوکاز نوټس میلاو شو. دی وایي ډېر خفه و دا موسی چې یاره ما ته شوکاز نوټس میلاو شو، امتحان را روان دی، پلار مې خبر نشي. زموږ خو سفید پوشه خلک د مور پلار غریبانانو دغې بچو ته کتلي، نو هغه ډېر پریشانه و. نو د تنظیم مشر وایي د هلته د پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر وایي چې ما ورته ووایي چې ته پریشاني ماله، د شوکاز نوټس یو لیګل طریقې کار دی چې ته به په 3 ورځو کې جواب ورکې. موږ به ولې جواب ورکو او هغوی به مطمئن کو چې دې کې زموږ غلطي نشته. خو وایي بیا لږ ساعت پس هغه وایي چې ما ته میسیج راغی موسی ته، او هغه ته د هاسټل وارډن وایي چې ته د هاسټل نه فارغ شوي او ته به نن شپې له هاسټل ته نه راځې. دوی بیا ډېر پریشانه شو. دوی ولې لاړه، ورته ووایي چې یاره جي تا خو شوکاز نوټس راکړی دی، نو موږ به 3 ورځو کې جواب درکو. فوري تاسو دا اکشن واغستو او بیا دوی د کالج د یونیورسټۍ نه وویستل او اگزام ته یې نه کېنول. دوی ډېر پریشانه شو، یو ته ووایي بل ته ووایي، خو د مسلې حل نه راوتو. او ماسخوتن شو او دوی سره د بیبیاوړ دیر ډېر لرې دی د ملکنډ یونیورسټۍ نه. د غریب سره به یا پیسې وي یا نه وي، ټینشن و. دی په موټر سایکل راووتو یونیورسټۍ نه او چې راووتو مخکې د ټرک سره اکسیډنټ وشو. دی په زخمی حالت کې به یې لوکل اسپتال ته وړي، بیا یې د هغې نه راوړو پیښور کمپلیکس ته. کمپلیکس کې هغوی دا دعوه کوي چې ایمرجنسي کې یا آی سی یو کې بیډ نه او زمونږ مریض په سټریچر ته وینه ډېره لاړه او هغه وفات شو. اوس په دې کې چې ته وګورې نو ډېر عوامل دي پکې. یو د ایډمنسټریټر به خپله ایډمنسټریشن قایم ساتي، خو د هغې څه تربیت طریقه پکار ده. د دې خلکو خپله تربیت پکار دی چې سټوډنټانو سره به ډیل څنګه کې. او د ټول نه یو اهم خبره ده، د اظهار قدرت په هر سړي کې یو صلاحیت پیدا کړی دی او صلاحیت دا دی چې ته به څوک به نعت ښه ویلی شي، څوک به قرت ښه کولی شي، د چا به آواز ښیي، څوک به پینټینګ کوي، څوک به ډانس کوي، څوک به رباب وایي، څوک به ستار وایي. کو ته د دې اظهار دا طریقې ولا پابندې کې او د دوی دا اظهار د شخصیت خپل نشي کولی، نو دی به بیا انتها پسندۍ ته ځي. اوس چې دی رباب نه وي، تا پې د هغې پابندي ولګوله، ټیک شوه. دی بل څه د پینټینګ نه کوي، د هغې دی پې پابندي ولګوله، نو ته یې کم طرف ته بوځې. ته دی بوځې چې بس دی ټوپک راوالي، ګرنیټ راوالي، یا ځان پسې خودکش جیکټ وتړي او خودکش دماکه وکړي، نو هله به دا قوم خوشحاله شي. زمونږ سوسایټي مذهبي انتها پسندۍ کې
دومره لرې تللی ده او نااهلۍ کې دومره لرې تللی چې نظام تعلیم زمونږ بس ډېر تباهۍ کې روان دي. هغې د ماشومانو تربیت نه کوي، صرف د ډیګرۍ دپاره دا ټول سبقونه دي. نو د ملاکنډ یونیورسټۍ د انتظامیه چې کوم د فرعونیت دا رویه وه، چې کوم د یو ماشوم له دومره ټارچر ذهني ته ورمیلاو شو چې په خفګان کې راووتو. دی به ګورې چې په موټر سایکل ناستي، ده به څه سوچ کوو، په ټینشن کې به ورساده و چې پلار مې خبر شي چې د امتحان نه یم راوویستمه او هاسټل نه یم راوویستمه، نو په هغه پړه به څه تېرېږي. دی به په کم عذاب کې راوتي په موټر سایکل، او ټرک له په ډغره ورغلی دی او ټرک والی دی او دا حادثه وشوه. د هغې نه پس بیا احتجاجونه و، ملاکنډ یونیورسټي 3 ورځو له بنده شوه. بیا مې یو خبر واورېدو چې بابر سلیم صاحب د KP اسمبلی کم چې سپیکر دی، هغه پې ډېر سخت ایکشن واغستو او ویې چې دې کې ډېره انکوایري وکړي. خو د ټولو خلکو ته، د یونیورسټیو د انتظامیې ته، چې ماشومان خپل خوشحالو تم نه پرېږدی، نو آخر څه به دې جوړوې؟ ټوپک ولا په لاس کې ورکوي، څه به ترې جوړوي؟ په رباب نه دومره خطره نظام تعلیم ته شوه چې تاسو پې هلک مړ کو. نو دا ډیره غلطه کار شوی دی. او څومره چې یونیورسټیانې دي، اول خو زموږ د دې ټیچرانو، پرنسپلانو، د ایډمنسټریټر تربیت پکار دی چې د وړو سره ډیل څنګه کول پکار دي. د ځوانۍ ډیر نازک دوري، هغوی په ریاکشن کې هر څه کولی شي. نو دا ماشوم څومره په مشکله لویږي. یو زوی، یو بچي ته د مور پلار څومره تمه چې بچی به موږ د یونیورسټۍ نه فارغ شي، نوکر به شي او زمونږ مشکلات به ختم کی. او هغه د یو غلطې فیصلې په وجه چې ذهني ټارچر شو، د یونیورسټۍ د هاسټل نه او د ایګزام نه وویستو او هغه مړ شو. اوس به انتظامیه کیدای شي ډېره خوشحالي، ځکه چې رباب یې بند کو هغه ټوپک راغستی وي او د یونیورسټۍ انتظامیې له دا کپر ایشتې وي، نو بیا به سو. نو دا ښه ده چې د ټوپک په ځای هغه رباب راغستی و، نو هغې ته هم تاسو پرې نه ښودو. امید لرم تاسو به د خبرو سره اتفاق کوئ. که اتفاق کوئ نو د موسی خان له د مغفرت دعا وکړئ او دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې دغسې فرعونانو ته ورسي او هغوی په د خپلو رویو باندې نظر ثاني وکړي چې دا بچي ډیر په مشکله لویږي او ستاسو د غلطو رویو د لاسه داسې انجام ته رسي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.